السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو قدرمنو کتونکو اوریدونکو، د ویډیو پیغام کې اصل کې زما مقصد د غازی جانان د رهایی د کوشش لپاره دا یو ویډیو ده چې غازی سید خان سرخدي صاحب را رها کړی شي. نو تاسو چې څومره زما کتونکي ملګري دي او دا ویډیو ورله په مخه ورځي، نو هغه دا ویډیو دومره شیر کړئ چې دغه کم ګستاخ و چې د هغه خاندان ته مور ورسي. د کوټې هغه غویونه پښتانه په کوټه کې داسې مشران شته دي چې هغوی د جرګې په سیستم، د روغې او د اصولو په هر سیستم باندې ډېر زیات پوهه خلک شته دي. پکې لوی لوی ستر ستر داسې علما کرام شته دي چې هغه ماشاءالله د دین ستنې دي، پتنګان دي ماشاءالله. نو هغو ته دا پیغام ورورسي او هغو ته پکې زه یو پیغام ورکومه. زمونږ غازی سید خان صاحب زمونږ په خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم باندې ننګ او غیرت وکړه. نه یې خپلې نوکرۍ ته وکتل، نه یې خپل بوډا پلار ته او کور ته او بچو ته وکتل. یعنې فداک امي و ابي یا رسول الله په حقیقت کې چې دی دغه وکړل چې مور او پلار مې درنه قربان شه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو د داسې غازي دپاره په مونږ او تاسو باندې فرض ده. بل د هغه چې مونږ د ده دا کیسه ختمه کړو، دې د دې جیل نه رارخا کړو. حل یې شته دی، یو کیسه او یو مسله راشي د هغې چې حل نه وي، لکه اوس قادیاني وي شو که نه، او د قادیانیت د خاندان سره تعلق وي، نو بیا هغه ډېر خنزیر خلک وي، هغې به خبرې سر به کرښې له راونړي. لحاظه د ده کوم چې دا ګستاهي کړې وه، د دغه سړي زوی ما بیان اورېده، د دغه جوړ ورور و د هغه مې بیان اورېده. ماشاءالله هغه ډېر صحیح او سیده ساده او روغ خلک دي. امید دی چې هر قسم ته خبرې ته به کینې او وبې مني. او هغوی دې هم چې دی وایي چې هغوی هم وایي چې مونږ لکه سبقونه ویلي یو ښه کلک مسلمانان یو او زمونږ هم دغه د ختم نبوت عقیده ده. نو هغو ته یو پیغام ورکومه چې د ختم نبوت عقیده هم ده، نو فداک امي و ابي یا رسول الله، چې مور او پلار مو ترېنه قربان شه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. تاسو اوس دغه قرباني ورکړله. لہذا تاسو چې دی کوشش وکئ چې د سید خان په تاریخ کې په خپل حاضر شي او ورته ووایي چې دغه زمونږ پلار دغه کړی. لہذا دا زمونږ د طرف نه معاف دی، مونږ بخلی دی او معزز عدالت ته درخواست کوو چې دې دې رها کړی شي. والله کیدای شي چې دغه ستاسو د خلاصېدو دپاره د بخښنې ذریعه جوړه شي. دا چې کوم ګستاخو د هغه بچي ته هم ویم او د هغه ورور ته هم ویم، دا پیغام ته هغو دپاره دی. د کوټې چې کوم غیرتي مشران دي، جرګې بازان دي، هغو له هم دا پیغام ورکومه چې ماشاءالله ډېرې روغې به م کړي وي. کیدای شي په روغه کې م کله یو لخته خپې کړي وي، چاله م بله لخته. نو زه خو وایم که دغه دې روغه کې او په دې خبره کې منډه ووهله او دغه ګستاخ والا کورنۍ پسې ورغللی او دلته کې د سید خان دا مسله د عدالت نه مو راخلاص کړو، بلکل چې دی ورته رغاړ یوځي او دواړه وایي چې فداک امي و ابي یا رسول الله. نو دغه مشرانو او جرګې بازانو له به هم الله تعالی پاک چې دی زه یم چې دا یوه جرګه د معبرت ذریعه ګرځي، انشاءالله دا یې کافي ده د هغې دنیا دپاره. او بله پاکستاني مسلمانانو ته خاص کر پښتنو ته یو پیغام ورکو چې موږ پښتانه په دین اسلام مین خلک یو الحمدلله. او زمونږ په خیبر پښتونخوا کې یا بلوچستان کې ماشاءالله چې چا م ګستاخي کړې ده، نو هغه سر خوړلی دی، ځای له رسېدلی دی. ولې چې هر یو کس ته دا پته ده چې بس همدغه یوه ګمې د کامیابۍ لاره ده، بس د ده لپاره چې دی من سب نبیا فقتلو، د نبي علیه السلام په شان کې ګستاخي وکړله، بس دا ختمول کشکول پکار دي. نو بیا مونږ خلک هم ماشاءالله په هغې کې بریک نه نیسي. نو چرته کې هم ما د مفتي طارق مسعود صاحب یو فتوا واورېدله چې د پاکستان قانون چې دی داسې قانون نه دی. لحاظه تاسو په دغه ټیم کې چې کله هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي وکړی شي، تاسو بلکل ګستاخ چې دی دا قتل کوئ. هېڅ قسم ته عدالت تودې شي نو ته به نه ګورې، ځکه چې عدالت کله هم یو ګستاخ هم پانسي نه کړه، بلکې غازیان یې راته پانسي کړي دي، لکه هغه ممتاز قادري صاحب، غازي علم الدین شهید رحمت الله علیه. دغه وګورئ تاریخ او الحمدلله په دغسې پانسي کېدو باندې به مونږ ویاړ کوو، مونږ به فخر کوو. خو کم از کم مونږ به خپل خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي دا کلم قبوله نه کړو. نو کوشش وکړئ چې کم سړی هم په پاکستان کې ګستاخي کوي، بلکل که د پولیس سره وي او که په عدالت کې وي، ډز ایستل ترې نه زه وایم چې دا بلکل په دې کې هېڅ ګناه نشته دی. هغه ریاست او هغه حکومت چې هغه حکومت تا ته ستا د آیین او ستا د قانون په مطابق چې دی ملزم له سزا ورکوي، نو په هغه ځینو کې
کله چې یو قانون اسلامي وي او 100% اسلامي وي نو بیا په هغې کې چې ته داسې کار وکړې نو بالکل ته بیا د جرم مرتکب او تا چې دی جرم وکړه. خو چې کله یو ملک کې قانون اسلامي په نوم اسلامي وي لکه پاکستان نو دا کې اسلام نشته، تش برینام اسلامي جمهوریه ده، نه پکې جمهوریت شته نه پکې اسلام شته دی، بس د محمد چاچا خبره که چا دغه کړله او که څوک دې دغه کړله. نو کوشش وکړئ چې څوک هم دغسې حرکت کوي د زموږ د خوږ پیغمبر په شان کې د ګستاخۍ درست تنباوی ما قانون ته ګوره ما این ته ګوره انشاءالله شانه به شانه به سره ولاړ یو او مبارکباد پیش کوو د غازي سید خان مور پلار ته او هغه ویلو پښتنو ته د کوټې او دغه خلکو ته چې چا نه دا ګستاخ جهنم وصل کړی دی چې زر تر زره په عدالت کې زیري ولګوئ او غازي سید خان چې دی هغه راخلاص هم کړئ. صحیح شوله او د ویډیو مې سره ډېره شیر کې قربان مو شمه د الله په امان.